نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم. سورة المطففين دیرشتم پارا ابتدائی آیت ندی دی سورت سورہ مطففین وی زکچی د سورت اولنی آیت کی لفظ د مطففین راغل دی. دا سورت مکی یا مدنی پدیک اختلاف د علماء دی، دوار اقوال علماء ذکر کری دی. البتہ دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا تفسیر نہ معلومے گی کہ دا سورت دا ہجرت نباد نازل شوی دی، مدنی سورت دی. جکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پا مدینہ کی اولنی سورت دا ہجرت نباد اولنی سورت کی نازل شوی دی نو ہغا دا سورت المطففین دی. معلوم ادا شو چې دا صورت مدنی دی. نور اقوال د علماء شته چې دا صورت مکی دی. دا صورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره 3 اتیایم دی، د نزول په لحاظ سره 6 اتیایم دی. په دې صورت کې یو رکوع 6 آیتونه دي. د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت کې د اعمالو د لیکلو ذکرو، په دې صورت کې د اعمالو د لیکلو ذکر، یا په مخکې صورت کې نتیجه د 2 ډلو ذکر شوا چې یو د مؤمنانو او بل د کافرانو، او په دې صورت کې نتیجه د 2 جماعتونو ذکر کیږي چې یو مؤمنان دي او بل کافران. شان نزول دې صورت داسې دی کله چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو، نو په مدینه منوره کې د خلکو عام رواج جو ناغه د سودو ناب طول کې د کمیو چې چاله به سیز ورکو نو کم به ورکو، او چې کله به اخیستو نو بیا به پورا اخیستو. نو چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی، الله جل شانه دا صورت په تنازل کو چې د دې خلکو دا غلط عادات ختم شي. نو الله جل شانه په دې صورت کې د دغه رواج تردید کړي. په دې صورت کې د ناب تول د کمی کوونکو نتیجه ذکر کیږي چې انسان په ناب تول کې کمی کوي، الله فرمایي چې دې هلاک او یا ویل په معنا د یو واده په جهنم کې چې دا انسان به د جهنم په یو خاص کند کې پروت دی. کم انسان چې په ناب تول کې کمی کوي، ننم زموږ بعض مسلمانان ناپوهه په ناب تول کې کمی کوي، حالانکه دې کې قرآن کریم په دې مسله باندې انتهایی سخت زورونه بیان کړی، ویل هلاکت دی وي. نو چې الله پاک فرمایي چې هلاک دي شي، پکار د مسلمان ته نزان اوساتي. اوس دې خلکو په ناب تول کې کمی ولیکو، نو دا خو کافرانو د دې خیال دو چې بس د قیامت نشته او د مرګ نه بعد جون نشته، ویسم نشته، نو بچ څه کې کاوه. نو په دې وجه باندې په ناب تول کې کمی کړ. الله فرمایي دا خبره غلطه ده، د مرګ نه بعد جون نشته. دا کم کسان چې فاجران دي، مجرمان دي، دی به په سجین کې وي. سجین د اوم اسماء اوم ازمکه لاندې دا یو مقام دی چې کله انسان بدبخت وي، مجرم او کافر وي، نو د روح اندراج په دې ځای کې کېږي. موږ تاسو اکثر د علماونو اورو چې انسان کله وفات شي، روح ته نه فرشتي وباسي، نو که نیک وي فرشتي ور د جنت نه د خوشبو ډک کفن راوړي او باغی کې ولا روح بن کې خپل نرمه وباسي، اسمان طرف ته یوسي.
وم اسمان نبر زیدی شغیت علیین وی الت اندراج شي او کنه انسان بدوی نو فرشتي ته نه دا روح او بازي دی ځان سر د ټاټ کپړه وروړي بدوی دار او باغی کې ته دا روح بن کی اسمان طرف ته ځي د اسمان دروازه وته نه کولاویږي چې د ځلان درې ځلان دی اوسي نو و مزمه کې لاندې سجین مقام دی الته د روح اندراج وشي اوس اندراج وشي د دینه بعد د علماء په دې کې ډېر زیات اقوال دي خو چې کوم مشهور اقوال دغه دو دي یو قول دا دی چې دا روح فعلیین سجین کې پاتې شي عمل ته ایثار کی او د دې روح د دې ځمکې د دې بدن سره کم چې په قبر کې دفن شوی د سره داسې تعلق قائم شي چې د الته د روح په تکلیف یا په خوشاله باندې په دې قبر کې د روح په تکلیف یا په خوشاله مصروفه کیږي نو که الته پاغه تکلیفي په دې قبر کې په دې بدن تکلیفي د دوه سره تعلق دی او که الته پاغه باندې خوشالي وي علیین کې نو په دې قبر کې چې دا کم بدن دی په دم خوشالي وي یو قول د علماء مشهور دا دی چې د روح د دې بدن سره تعلق دی او دیم قول د علماء دا دی چې په علیین او سجین کې د دو پر رجستر کې ازری ولګي چې د انسان وفات شو او دی راغي د دنوم پر رجستر کې ولیکل شي د دینه بعد دا روح واپس لاړ شي په دې قبر کې دی بدن کې داخل شي او الته په دې قبر کې تپوسونه کیږي نو یا روح په دې علیین سجین کې او تعلق د قبر د بدن سره سوال جواب عذاب ثواب په دې تعلق حاصلې او یا روح اندراج وشي اغینه بعد دې بدن ته واپس وشي نو په دې قبر کې تکلیف یا خوشحالي چې حاصلې دا روح او دا بدن دواړه حاصلې او دا زمون عقیده ده چې په دې قبر کې دا کوم انسان دی کدا مؤمن دی خوشاله دی ثوابونه دی مزيدي او کنا کافر دی یا مجرم دی نو دی په دې قبر کې په تکلیف کې دی قبر عذاب او ثواب هم د دې مکنی قبر کې دی بل جګوري قبر نشته قبر هم دا یو قبر دی چې د مرګ نه بعد انسان کم ځای پروت دی دا قبر دی چې هر ځای پروت هغه په سمندر کې دی که په اوچه دی که چاخک او کوم داسې پاتې خو دغه قبر دی عذاب او ثواب بدل ته ملاوي اوس د دې مجرمانو سزا ولده الله فرمای چې دی قیامت نه منو او دی ته چې کله قران ولستل شو نو دی به پس ټوکې کولی وې دا په خوانه خبرې دی په خوانه قصې او وجدا و چې د دې فزرونو باندې د کفر او د ګناهونو د وجه زنګ لګیدل حدیث مبارک کې راځي چې دې زړه ته زنګ لګی لکه څنګه چې اوس په ته زنګ لګي د ډېر ګناهونو د وجه د دې کافرانو زړونو ته زنګ لګیدل بل د قیامت پر ورځ باندې الله جهنم کې داخل کی د دې لپاره به هیڅ قسم خوشحالي نه وي او چې کوم کسان مؤمنان دي دا بل علیین تبوزي اوس علیین تشریع الله خپل فرمایي چې علیین دا یو دفتر دی پدې کې د انسان دا عمل نامه داخل شي دې کې فرشتي مقرب اوسيږي پدې کې د اندراج وشي دا مؤمن بیا په نعمتونو کې وي په تختونو باندې ناس وي او یو بل تګوري د جنت په تختونو چې کوم د مرګ نه بعد د قیامت نه وړاندې د قبر جنت دی باغی کې دی په مدو ناس دي او ته چې دی وویني نو د دو په دې مخونو باندې به ته دا تر تازګي او خوشحالي محسوسه کی لکه چې سړی خوشحالي د مخ نه پته لګي چې دا سړی خوشاله دا مؤمنان د مرګ نه بعد به دې خوشحالي پدې باندې بس کول شي خالص شراب چې باغی باندې الله پاک د طرفنا د مشک یو مهر لګیدلی او بیا الله فرمایي چې مؤمنان دي پدې حاصل ول کې رغبت او جلدیو کې چې دا حاصل کی پدې دې شراب چې دې تکم ملاويږي دې سره بد تسنیم وبمه کچوي ګډې شوی وي او دا تسنیم داسې او چینه ده چې په دې باندې مقرب او نیکانو خلق توبه ملاوي بیا په دنیا کې د کافرانو د
د مؤمنانو سپکاوي ذکر کیږي کافرانو مجرمانو بچ نبی علیہ السلام سره غریبانان صحابه اولیدل دی پسې به ټوکې کولې لکه حضرت بلال رضی الله عنه عمار رضی الله عنه صہیب رضی الله عنه دا غریبانان صحابه نو چې کافرانو به وکتل دی پسې به خندا کوله او چې کله په دې تیرېدل نه یو بل ته به سترګې واله چې دوی ته وګوره دوی مو چې موږ په حق یو او دا په ناحق دي دا غریبانان دي او دوی دا خبرې کوي او کله به چې خپل کور ته لاړل ډېر به خوشحاله چې موږ مسلمانانو پسې ټوکې وکړي لکه نن هم بعضې خلک داسې وي چې مسلمانانو پسې ټوکې کوي دا طریقه د مسلمان نه ده مسلمان به مسلمان پسې ټوکې نه کوي مسلمان به خپل دین پسې ټوکې نه کوي بله ورځ په مومندو کې یو MPA او سمې ټوکې د علماء پسې کړي دې مدرسو پسې دې جماعتونو پسې حالان کې دا طریقه د مسلمان نه ده الله پاک د موږ د دین د ټوکو وساتي او چې دې ټوکې وکړي د دې به انجام شي دا کافران دي دې مسلمانان یادول چې دا په غلط لري نو چې کله د قیامت ورځ شي دا مؤمنان به دې کافرانو پسې بیا خاندي مؤمنان به د جنت په تختونو ناست وي نو ګوره مزید چا شوي چا پسې چې ټوکې شوي دي مزید هغه شوي او چا چې په دنیا کې مؤمن پسې ټوکې کړي دي سزا د هغه شوه دا موږ او تاسو ته قرآن کې ذکر شو کم از کم موږ او تاسو مسلمانان په بل مسلمان پسې ټوکې نه که غریب دی که بدرنګ دی که هر څنګه دی خو مسلمان دی یو مسلمان به د بل مسلمان عزت کوي مسلمان به د علماو عزت کوي د مشرانو به کوي د نیکانو خلقو به کوي د دین او د مدرسې به عزت کوي ځکه دا زموږ د دین مرکزونه قیامت کې نه راځي خدا د دې دین برکت که دین ني نبی علیہ السلام فرمایي قیامت راځي خو د دې دین برکت دی نو زموږ جن او زموږ دنیا چې آباد را دا برکت د دین دی او موږ مسلمانان یو پکادر چې موږ او تاسو مسلمانان د خپل دین قدر وکړو او دیندارو نیکانو خلقو پسې مسلمانانو پسې د ټوکو نزانو تاسو الله پاک دې اول ماته او بیا تاسو سره عمل توفیق راکړي نو الله جل شانه فرمایي ویل للمطففین هلاکت دی د ناب تول کمی کوونکو لپاره الذين كسان دي دکتالو علی الناس چې دی کله پیمانه اخلي د خلقنا یستوفون دی پورا اخلي و اذا کالوهم او هر کله چې پیمانه ورکوي خلقتا او وزنوهم یا په وزن باندې او سیز ورکوي یخسرون دی پکې کمی کوي ناب تول کې کمی کوي الا يظن ايذ يقين ساتي اولئك انهم مبعوثون يقينا دي بپور تکول شي د قیامت پورز ليوم عظيم پورز د قیامت لویر وز ليوم عظيم پورز لویا چې د قیامت یوم غورز يقوم الناس لرب العالمين چودريږي بخلق پولاند د رب العالمين کلا یقین خبر دا ان کتاب الفجار لفي سجين یقینا عمل نامې د مجرمانو دا په سجین کې وما ادراک ما سجین او تا تصفدرا چې سجین تشری کتاب مرقوم دا یو لیکل شوی کتاب دی ویل هلاکت دی یوم الدین په دغه ورځ للمکذبین د تکذیب کوونکو د پاره الذين کسان دی یکذبون بیوم الدین چې دی تکذیب کوي د قیامت د ورځې قیامت نه مني وما يكذب به او تکذیب نہ کی د قیامت الا كل معتد نفي مگر زیاتی کون کیو گناہگار اذا تتلى عليه هر کله چولسی شی پدی کس باندې آیاتنا اعظم آیاتنا د قران قال اساطير الاولين دی وی دا د پخوانو خلق قصې دي اوسم باز خلق تا دی دین ته پرسوده سیز وی زوړ سیز او نوې سیز کی ترقی دا اصل له ترقی خدای الله کتاب دا خدای زوړ نه دی کم چې الله نازل کړی دی مګه دی دې کې د زړې دوست خبره دا زوړ ویل دین ته دا د پخوانو کافرانو خبرې لکه نن سبا خلک وی کړ وی دنیا کم خالاړه او مسلمانانو سم وی چې قیامت ته او جنت ته او منځ دی او نیک کارونه دي وی دی لا زړو قصو کې پاتې الکه دې زړو چیزونو کې خاصل کامیابی ده او کته ته د سپکوالی په نظر ګوري چې دې کې ترقی نشته او ترقی په بيدینه کې نو دا د کافرانو عادت الله دې موږ تاسو اوسات کلا یقینی خبر ادا بل رانا علی قلوبهم بلکې زنګ لګي دلی کافرانو پزرونو ما کانوا یکتبون دا غصه د وجه دي کوم کول په دنیا کې
کلا یقینی خبر ده انهم بشک دوی چې دي عن ربهم یومئذ لمحجوبون د دیدار د خپل رب نه پر د قیامت باندې دي من کول شي مؤمنان په جنت کې د الله دیدار کوي چې کوم کسان کافران دي دی به الله پاک د دیدار نه محروم کی په جنت کې بلوي نعمت د الله دیداري الله پاک دې موږ تاسو ته نصیب کړي ثم انهم لصال الجحيم بیا یقینا دوی چې دی به داخلي دن کی جهنم ته ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا بدوی تو ویل شي هذا الذي دا غورز كنتم به تكذبون چې تاسو به تکذیب کو په دنیا کې کلا یقینی خبر ده ان کتاب الابرار لفی علیین چې عمل نامې د نیکانو په علیین کې وي وما ادراک ما علیون او تاسو په درات علیون څه شي کتاب مرقوم دا یو کتاب لیکل شوی دی یشهده المقربون چې حاضری کې دي ته مقرب فرشتي ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان په نعمتونو کې وي علی الارائک ينظرون په تختونو باندې بناسي یو بل تبغوري تعرف فی وجوههم نظرة النعیم تب فی جنید دی په مخونو کې تازگی د نعمتونو یسقون من رحیق مختوم فدی باندې بس کول شي من رحیق د خالص شراب مختوم چې باغی به مهر لګول شي وي ختامه مس مهر داغي بدش د مشکوي او فی ذلک فلیتنافس المتنافسون او فدی نعمت کې پکار دي چې رغبت کوونکي رغبت حاصل کی ومزاجو من تسنیم او ګډون بشوي د دې شراب سره من تسنیم د تسنیم ابو عینن دا یو چینه دا یشرب بها المقربون جس کی بعد آغین نیکان و مقرب خلق ان الذین اجرموا بشکا کسان چی مجرمان دی کانو دی اوپ دنیا کی من الذین آمنوا پا مومنان پسی یزحکون توقی کون کی و اذا مروا بهم یتغامزون او ہر کلب چی دی تیری دل پدی مومنان دی پس نسترگی بے وحل یو بلتا مومنان پسی با تیری دل یو بل پسی بے سترگی بے والی چی دی سو گو رکھا لیکن ان سبا باز خلق دا سی کئی وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ او هر کله چې دی واپس بشل خپل اهل تا نو دی واپس کېدل خوشاله په خپل گمراهي او بيدینه باندې خوشاله وَإِذَا رَأَوْهُمْ او هر کله چې دی مسلمانان اولیدل قالوا نوی بدی کافرانو ان هؤلاء لضالون یقینا دا مؤمنان گمراه دي وما ارسلوا عليهم حافظين او حال دار چې دا کافران ندی لګل شي په مسلمانانو نگرانان فاليوم الذين آمنوا پس نن وذا کسان چې غي مؤمنان دي من الكفار يضحكون فكافرون پس بخندا کوي على الارائك ينظرون فتختون بناسي وبل تبغوري هل تويب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدلبا ورکریشی کافرانو تا ما داغت كانوا يفعلون چې دی بکم کول او بدلبا اخرت کې ملوشي اخر دعوان